أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه واللہ فضل بعضکم اور اللہ کریم فضیلت ورکڑے دے بعضکم علی بعض تاسوتا یو بل باندی پھر رزق اور پروویژن کی نو چالے رزق ډیر ورکڑے دے چالے رزق کم ورکڑے دے اور چالے کم رزق ورکڑے دے هغه په یو بل سباندې کوالیفائی کړی دی صحیح دا رزق حکم دی هغه له وسکم ورکړی دی هغه له خبري انداز ورکړی دی هغه له علم ورکړی دی یو سړی له رزق زیات ورکړی دی په خبره نه کوي یو سړی له رزق کم ورکړی دی داغه د پر هر څه الاوډ چې وخوري بل له ډیر ورکړی دی هغه شکر نشي پړي صحیح اثر خو هم نشي پړي صحیح ځکه هارت مریض دی الله تعالی فرمایي چې تاسو لمه یو بل فضیلت پر رزق کې خور کړي خو یو شوډ لک at the other side of the story صحیح you would be satisfied with اوس یو سړی به مليونیر وي غریب وړو تم ګوري او پلاو تم ګوري او افغاني پلاو تم ګوري او یو تم ګوري شیش کباب تم ګوري غریب ولا لاس نشي وړي انو بس دا شیش کبابونه متا سره پتہ نه تاسو سره پیسې ته کني تاسو په تقدیر زبردست نه تاسو سره پیسې ته شیش کباب ودر پاره بند نه کله عبد الله او شیش کباب خوړې شي کنه سبله خان صحیح ده ها همیشه شیش کباب افطار ته زون مسجد کې خان دا دمون د سټوډنټانو ته مرسته دا نو هغه باندې بتا سره وړي نه غواړي نه تاسو خپل وایي کنه درشم تاریخ ده کنه درشم تاریخ ته دا زمون مرګره خالد دا اجاډې نو دوی چې د غوښ راړم د باربیکیو راړم نو بیا ساجد بیا اجي باری ته یعنی سلامت ته وای غیله د باربیکیو چل ورګي مونږ خو بخاب څنګه درشم تاریخ ده سنډه دا ختم روز دا نو په هر وړي ګرځاو او که او نو دا پټلک دی نو دا موږ سټوډنټانو پټلک دی اردو والا انګریزي والا پښتو والا ټول پکې شریک دي ابورډ والا صحیح ها حالانکه ته څه تنظیم نه اختیاري لا زموږ راځم اختیاري لا نو کور اختیاري کوم په دې دروازه راشم دلته فرض وکم اداسي بیا وسم انا غاخذ زموږ خپل پروګرام اخذون سټوډنټ هم کړل قرآن صحیح قرآن کریم کې الله تعالی پیغمبر علیہ السلام ته فرمایي چې واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته چې مسجد تراشي نو بلا ډېر حلقې جوړي خو ته طالبانو وال حلقې کې کېنه سټوډنټانو وال حلقې کې د طالبانو لفظ یو ویل دغه هغه زمونږه افیس سیکرټری غلي کلیم دغه تدي صحیح لیکلي دي لیکلي دي سنډه 30th طالبان پارٹی اللہ اکبر واللہ فضل بعضکم اللہ تعالی فضیلت ورکڑے دے بعضکم علی بعض تاسل یو بل باندې پھر رزق پر رزق کے چالے یو شان ورکڑے دے رزق چالے بل شان ورکڑے دے رزق یوا ادویا مانا چې والله فضل بعضکم الله تعالی فضیلت ورکړي تاسو له یو بل باندې پر رزق په حصول د رزق کې حاصلولو د رزق کې نو ما تاسو ویلو چې په اسلام کې بلکې اسلام کې څه په انسانيت کې د رزق د حاصلولو درې طریقې دي رزق د حاصلولو درې طریقې دي نمبر اول دماغي صلاحیت نو څه خلک پیسې ګټي پسې ګټي ها وای په مغز باندې عبد الله کې پیسې ګټین دي پسې ګټي به څه کوي کله مکسیکان په شان بوریو چي کوي وزن چي دی دې پسې ګټي په مغز باندې څه خلک داسې دي چې رزق ګټي نه هغه په قوت ګټي په بدني قوت باندې او څه خلک داسې دي چې هغه رزق ګټي ای په انویسټمنټ باندې ګټي نو بس درې شي دي صحیح او دې ته وایي وسایل معیشت صحیح ورته وسائل معیشت اللہ تعالیٰ فرمائی مازمکہ پیدا کرے دا وجعلنا لکم فیہا معایش اتاسنا پکی وسائل معیشت پیدا کری
هغه څه دی نه خو یو نوی شیخ هم دی کنه نه شیخ دا غبل ستا په غیر حاضره کې تا په ډېر مسخري کړې نه دا زمونږ درس داسې وي زمونږ د انګریزي تفسیر والا دي کنه هغه وي مونږ په شوق ذکر راځو چې څو وخت دلته درس روان یو مونږ چرته نختی یو وې زین مو دلته نختی چې اوس به قاضي څه ویلي اوس به څه ویلي نو ته به منختی وې چې راځه اوس به څه ویلي چې ما پسې به څه ویلي بل چا پسې به څه ویلي والله فضل بعضکم الله تعالی دا عبدالقدوس بیا سبق شروع کو کدی کرے بس کو کدی کرے بیا سبق بس کو نه لیم بنا د سزا لیم بنا دا دې وشم نه خلاصي او کنه دې ته موږ شروع کینو بیا ته ورشي صحیح نو بیا ته غایب نو بیا وزر را پیدا شي ها ما ته ترجمه ته الله فتح شهادت سره ما ته اعتراض سره کلمه شي اصله کې دا قرآن تفسیر ده کنه چې کانسټ او کانټینیوس اوري نو ذهن ډیولپ کیږي چې میاش کې کټ شي نو بیا به تاسو هغه بغدادي پاټه به بیا ول سره اوس عبد الله ته بیا شروع کول سره نه خو موټر جدا شه ده دلته دا باډي لینګویج خو نه ویني کنه والله فضل بعضکم الله تعالی فضیلت ورکړې تاسو له یو بل باندې فر رزق په حصول د رزق نو حصول د رزق لپاره څو وسیلې دي درې وسیلې دي سوره زخرف آیت نمبر 13 نواله ولما جاءهم الحق اكل چراغ دویتا الحق قرآن کله چې خلق تراغه قرآن اهل مکه قالوا ابوي هذا سحر دا جادو دی قال جادو لفظ استعمال دا څه دی جادو دی وانا بكافر وامغر دی قرآن انکار کوونکی ګور دی خبره کې فرق دی کاغی داسې نه چې موږ د دې نه انکار کوو دا خبره دومره انسسټینګ نه ده موږ د دې قرآن نه انکار کوو د دې معنا دا ده چې ډزنټ میټر هر څه چې کا اسمان زمکه تراشي او زمکه اسمان ته وکیږي موږ دا کمټمنټ دی چې موږ دا قرآن نه منو موږ دا قرآن نو دی وجه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته الله تعالی وایي چې تا ډیوټي خدا چې میسج بکنوي کې as far as their case is concerned دوی بکنو ایمان دراړي ځکه دوی کمټمنټ کړل نه ایمان سره دوی کفر سره څه کوي کمټمنټ ما تاسو ته لطیفه ویله د خاوند او د خدای چې خدای ورته ځکه دا څه کوو کېږي تمام څه شو خالدا نه د چې ورځ ما پته بوزره د بندر مخته دا بقای ولما جاء ما وی ما یو سره خدای بور سره ډیر زبان درازي کوله ناغه ورته بددعا ورته کوم بیړه به غر کشي او ورته دې معنا ده چې دا داوا لري چې تو ولی الله ناغه ورته ستاسو کې شک ده پکې وی اولیاء چې د خدای دوستان په هوا ګرځي ته د ولی په ځمکه هم نشي ګرځېدای صحیح نو د مسجد تلاړو وی خدای دا توفیق راکړي دې د زبان درازه نه بد خبرونه خلاص نو الله ورته انسپایر کړي داسې لاسونه هوا ودرګه لاسونه هوا نو بس داسې ووالو نو چې د لاسونه هوا نو واقعي والو نو خپ هاي کلر ادا سے لاړو ها دا منټ کا کې کورونه غیر پاسه وګرځي راو منټ کا کې حساب ورته نو دا غیر پاسه دا خو وګرځي راو خدي ورته خو کتل خو په دوره هاي الټیټیوډ چې شناخت نه کېده صحیح خو خاص حرکات یې توکل او بیا واپس جمعه تراغه او په مسجد کې راکوس شو او چې مونږ یو کو نو بیا کور تلاړو نو بیا ورته خدي زمان درازي وکړه نو ته ورته ګوره خدي ماته ته ویلي بددعا به مې خپل نه وځي بیړه به دغر کشي ای ورته ته ولی وی او ذولیم وی اولیاء په هوا ګرځینن وی یو راغله زمونږ د کور د پاسه داسې چکر لګو نو ته ورته داسې حرکت وکړلته ناغه فکر مند شه دغه مسجد کې وګرنه دا هل کې لس پیله لري چې دا څنګه پته صحیح وی بیا داسې حرکت وکړه زمونږ قربان وی بیا چې یو ټرن نه غوښتل داسې
وې ته کوم ځای چې لیدل لري دې کوم ځایونه دا زوم چې الوتم زکه هوتا تمام چې وری هغه ورته دا لکه کو نه کوي وګړه زکه چې هغه حکومت نه کړو چې د تصدیق کوم رسوایی به کوم وقالوا ادوي لولا نزل هذا القران ولن نادر شوی دا قران على رجل من القريتين عظيم فيولوي سړي د دو شارو باندې قريتين معنا دو شارونه او رجل عظيم لوی سړي د دو شارو او دو شارو نو سمورادو یو مکه او بل طائف یو مکه او بل طائف د مکی لوی سړي د دنیا په اعتبار ابو جهل څوک ابو جهل اور طائف لوی سړی نعیم ابن مسعود چیف اف طائف څوک نعیم ابن مسعود ابو جهل خدای تبارک پلانت شو او نعیم ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ غزوه احزاب په موقع باندې ایمان راوړ مسلمان شو نو صلی الله تعالی فرمایي چې ها اوس دایبه ماته ځای خی چې قران پلان له ورکول پکار دي پیغمبر پلانې جوړول پکار دي چیف اف مکه یا چیف اف طائف د دې اپروچ کیپټلیسټ دی کوم اپروچ دی کیپیٹلسٹ اپروچ ہے چې دا دین هم چاله پکارو مالدار سړي ده صحیح نو الله تعالی فرمایي چې نبوت خو زما رحمت ده نبوت سره اهم یقسمون رحمت ربک آیا دیب تقسیمای رحمت در ربستا دغه وګوره دا ټول داسې آیا دیب تقسیمای رحمت در ربستا دیب د خدای رحمت له ځای چې پلان له ورکول پکار الله تعالی وی نبوت خو پریدا چې چا په مرزه نه دی ما د دنیا تقسیم د چا په مرزه نه کړ خپل من کړی دی صحیح نحنو قسمنا بینهم من تقسیم کړی دی بینهم یزددوی کې معیشتهم وسائل د معیشت دوی فی الحیات الدنیا پسول دنیا کې دا تقسیم مونږ کړی دی نو هغه وسائل د معیشت سودی درې دي نمبر اول صلاحیت دماغی څه شي صلاحیت دماغی یا وسڈم چې ورته وي نمبر 2 قوا بدنی صحیح فزیکل قوت فزیکل پاور او نمبر 3 انویسٹمنٹ وسائل مادی هغه ته سوې وسائل مادی نو سیف الله خان سره فار ایگزامپل پیسې نشتا خو صلاحیت دماغی شته صحیح نو چې کومه کمپنۍ سره پیسې دي هغه سیف الله خان ته محتاج دي صحیح سیف الله خان د دې وجه سره پیسې ورکړي په سواني په دماغی صلاحیت باندې خو سیف الله خان سره دماغی صلاحیت هم شته دغه مادي وسایل ورسره هم سلک ډیر شته خو سکور کې چې د کنسټرکشن کار دی هغه بیا له په وسپورنه دی هغه د پاره بیا د محتاج کړي د مکسیکانو ته هم دی په دې محتاج بیا مکسیکان پر راځي غي بکار کوي صحیح دغه رنګ دنیا چلیږي ها ورفعنا بعضهم فوق بعض دا دې چې په خپل کې یو کوي په نه کول به شکل روان کړي صحیح دا دغه څه چې د قران سنت سټوډنټان طالبان په مسجد کې نو یې حلوا نه پخو څه شي حلوا نو یې پخو به کو چل ورځي نو یو طالب مال شرک اسمان واره دي سو کس مراد شرک اسمان وي هغه مزو کړو لاړو په کسان او غړي او سوجي او شکر او بورا او میوه او دا ټول راړ صحیح دا چې کوم شرک اسمان نو جوړه د په خپل سره کړو وېس ولا او الوای سره وېس ولا نو چې خو درته دا څنګه الوا دا وې دا یو قسم د نل اصلاحات دي صحیح څه په لغان نو شرک اسمه کنسټرکشن ورني هغه ورته یو قسم دی دا خواته کیره د پاکستان د بار دی اړیرا او واپس پر سبق تھا والله فضل الله تعالی فضیلت ورکړي دي بعضکم علی بعض تاسو له یو بل باندې پر رزق په حصول د رزق یا پر رزق په ملکیت د رزق نو امام بخاری یو حدیث نقل کړی دی او دا حدیث ډیر قیمتي هر یو حدیث قیمتي دی سیف الله خان دا نه حدیث قیمتي دی کنه او بیګا چې کوم وره هغه دی ولیکو دا مولیکا دا خو بالکل پوره ژوند دی یعنی د پیغمبر اسلام هر یو خبره یو سنټنس وای دنیا په کې راځي
اوس نه بیا ورنه ها هغه دی اورېدل دي چې ځان دی اورېدل د اودوغه کټی راوړي. نو پیغمبر علیہ السلام فرمایي چې ان الله قسم بینکم ارزاقکم کما قسم بینکم اخلاقکم. الله تعالی تاسو میس کې رزقکم داسې تقسیم کړی دی لکه خصلتونه چې تاسو میس تقسیم کړی دي. لکه څه تقسیم کړی دي؟ خصلتونه تاسو میس کې تقسیم کړی دي. نو پیغمبر علیہ السلام فرمایي ان الله یعطي الدنيا لمن يحبه ولمن لا يحبه. الله تعالی دنیا هغه چاله ورکي چې څوک خوخي، هغه چاله ورکي چې نه خوخي. نو بلا ډېر مسلمانان دي، بلا دنیادار دي، او بلا ډېر کافران دي، بلا دنیادار دي، بلا ډېر نیکار خلک دي، د دوه وخت روډای ته مسکینان دي، او بلا ډېر غیر مسلم دي، فټپاتونو باندې پراته دي. نو سپته ولګیدا چې دا د دنیا او د دولت ورکړه دا د خدای د محبوبیت یا د دشمنیت دلیل نه دی. که د خدای د محبوبیت دلیل وي نو بیا به صرف دوستانو لور کوله، دشمنانو سره هیڅ شي نه. صحیح. او کدا د خدای د دشمنی دلیل وي نو بیا به صرف دشمنان لور کوله، دوستان سره به هیڅ شي نه. حضرت عثمان سره بیا دور نه و، عبدالرحمن ابن عوف سره بیا دور نه و. اوس دنیا کې بلا نیکان خلق دي. صحیح. ازما اورور ماته مونږ وې د کمرې طرف نه کیمپ لګولې د زلزلې زګانه پر نه بس یو سره راغی او یو لکه پای چک ورته او به چې بس دا اسلام آباد پر ورزم نو زدا غواړم چې د خلکو ته شی ورپورسي د دې وجه ټولې پیسې یو کم کې نور کوم چې تقسیم شي نو کدی یو نه ده د بل بورس سپوږ دا خلک شته ها. نو حضور اسلام فرمایل وان الله يعطي الدنيا لمن يحبه ولمن لا يحبه. الله تعالی دنیا هغه چاله ورکړي چې خوشي وي، هغه چاله ورکړي چې خوشي نه. فمن اعطي الدين وان الله يعطي الدين لمن يحب الدين. الله تعالی هغه چاله ورکړي چې خوشي وي. دا موږ مسلمانان ولیو ځکه چې موږ د خدای خوشي یو. صحیح. دا موږ د قرآن طالبان ولیو ځکه چې موږ د الله تعالی خوشي یو. په دې زموږه شکریا ده. دا وی پی وګړه. حضرت علی رضی الله تعالی عنہ یو ډیر خشاعر، حضرت علی ډیر خشاعر، حضرت علی رضی الله تعالی ډیر خشاعر. وی رزینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجهال مال. وی د خدای په تقسیم باندې ډیر خوشاله یو. مونږ له په دین پوهه را کړی دا، جاهلان له پیسې ورکړي. صحیح. فإن المال يفنى عن قريب وإلا العلم باق لا يزال. دا مال خو زر جلد زود ختم نشوي، ختميږي به یعنی ختمېدل ان سنس یا خو به دا سړی بایلي مسکین بشي یا به دې مرشي ته لار بشي خو بیا هم بایل نه دله په لاس سره ده. بل حدیث کې راځي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي کله چې انسان مري نو د مرګ نه لږ سات وړاندې د درې دوستان وي. څو دوستان وي؟ درې دوستان وي. یو د مال، بل د اهل او عیال، او دریم د اعمال. دا درې دوستان دي. پیغمبر علیه السلام فرمایي دلته سترګې پټې شي دا ډومبنه یار بل ته هغه وخت ځان ډسکنیکټ کړه. یدې د سترګې پټې شي هغه ته د انهریټنس لا متوجه شو. په دې څنګه راځي سترګې پټې شي نو کله دفن کړي دي کنه دفن کړي بس د ملکیت ته هوت د مړي ملکیت نه د مړي بس د خبره ختم شو. صحیح. نو خو انهریټنس ورته متوجه شو چې دومره د فلانی او دومره د فلانی او دومره د فلانی او دومره د فلانی. نو ته خو یعنی د مال دا پیغمبر اسلام فرمایي دا دومره بے وفا دوست دی دې پستا سترګې پټې دې پاغه یاري ختم کړه. صحیح. او دیم حضور اسلام فرمایي د اهل او عیال یعنی فیملی والا. حضور اسلام فرمایي دا غي دوستی صرف تر دفن پورې ده. سوره پورې ده، قبر پورې ده. بس خو دفن نه کی وای دعا ورته ده خدای بخښ راځي شي. صحیح. پیغمبر اسلام فرمایي هغه ډسکنیکټ شو. بس یو شریک دا ډېر وفادار دی که خدای او کبد دی. پیغمبر علیہ السلام فرمایي دا دومره وفادار دوست دی چې پریدي دی نه یا به جنت ته رسي یا به دوزخ ته رسي. دې دا سره دی دې پرې. نو پیغمبر اسلام فرمایي چې کوم دوست دوره وفادار دی دا غد خواله کوشش وکړه. څومره قیمتي خبره پیغمبر کړی صلی الله علیه وسلم. یعنی یو عام جاهل سره په دې پاسانه وي څنګه ځنه. والله فضل بعضهم. الله تعالی فضیلت ورکړي تاسو له یو بل باندې پر رزق
پرزکی فمالذین پس ندی آغا مالکان فضلو چی اغیل فضیلت ورکلے شوئے دے برات دے رزقیم اغیل ندی ورکون کے دمال قلالا ما ملکت ایمانو غلامانو قبلوتا اس اللہ تعالیٰ فرمائی دے خواہ گورا مطلب چوز دا کم سڑے چی خدای والا مال ورکڑے دے ارادت ملکیت کی بلا دیر غلامان او وینزی اندی خدای وی دے بکل دیتا تیار شی چی دا خپل مال دی خپل غلام لورکی نتیاری فمالذین فضلوا پس ندیا کسان چی فضیلت ورکشوے دے مالداران ورکون کی دمال قل علا ما ملکت ایمانهم وینزو غلامان اخبرتا فهم فیه سواؤن حتی چی دوی پاغی کی برابر شی زکر چی دا غلام مملوک دے دا مالک دے مالک بکلم دا مملوک ذات سر شریکو نگلی مالک بکلم دا مملوک ځان سره برابر شریکونه ګڼ الله تعالی فرمایي بیا پتا سو باندې کم څه ناور پي خیر خدای به خوباسا چې زما مخلوق ما سره شریکان کوي دا مثال دې لپاره ورک نو دی وجه فرمایي چې افا بنعمت الله یشهدون آیا دا خلق د نعمت الله نه انکار کوي والله الله تعالی غزا دې جعل لكم چې پیدا کړی دي تاسو لا من انفسکم د نوع تاسو نه د جنس تاسو نه ازواجن جوړې تاسو نو څنګه انسانانو نو زمونږ خزي موږ انسانانه پیدا کړی دي خزي انسانانه دي ناغیله مېړوم څوک ور کړل انسان ولا ور کړل دي کله د خدای قانون داسې فطری ها چې انسان به واده کوي خري سره زموږ شیخ وایي د کله دا قانون فطرت چې انسان به واده سره کوي خري سره کوي یا الله زموږ شیخ وایي ته موږ خود ته ته راوځي چې جواب لا سکیږي ته نو الله وایي دا زما احسان دی چې تاسو له جوړې تاسو د جنس پیدا کړی دا جباری ځان چې خبر راځي خو دې به درس نه رسو کوي والله جعل لكم الله تعالی پیدا کړی تاسو لا من انفسکم د جنس تاسو نه ازواجا جوړې تاسو وجعل لكم پیدا کړی تاسو پارا مې ازواجکم د جوړو تاسو نه بنینا زامن وحفدتن انوسی حفد معنا نسی تاسو نو سوي ورزقکم اللہ تعالی روزی در کرے تاسو لا من الطیبات پاکیزہ سیزونا نو اس پتہ ولګی چې خدای وای ما تاسو له پروویژن در کړی دی پاکیزہ سو دین you are bound to seek for پاکیزہ صحیح چې ته بلګیای یا د حلال طلب وکې یا بس کې د حلال طلب وکې غلی بنکې چیټینګ بنکې فراډ بنکې حرام بنکې ځکه الله تعالی فرمای ما روزی در کړی دی پاکیزہ اوس ته باوند چې پاکیزہ طلب وکې ورزقکم من الطیبات روزی در کړی دا الله تعالی تاسو لا من الطیبات د پاکیزه شیونو نا اف بالباطل یؤمنون نو الله وی عجیب خبره ده دغه خلک چې باور سره دور احسانات کړی دي دی بیا په باطل باندې ایمان ساتي په خدای باندې انکار کوي خدای نه انکار کوي په باطل باندې ایمان اپا بالباطل یؤمنون آیا بیان خلق باطل بانی ایمان ساتھی و بنعمت اللہ هم یکفرون اپنے مد اللہ بانی کافر کی خدای وی امیزنگ دا دیر عجیب خبر دا عقل ندر خبر دا لیکن من پختو کی سڑی تو کہ طالب شرم ندر نو دا گویا اللہ تعالی مول شرم را کئی کہ ما تاثر رسول ہے تاثر شرم ندر دی کہ تا شرک کوئی دا خدای نے نعمت نے انکار کوئی اللہ یو نمانے وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ او دوی عبادت کئی دا اللہ نا علاوہ ما دا آغا شے لا یملک لهم چی اختیار نلری دوی دا پارا رزقن دا رزق من السماوات نا اسمانونا والارض نا دزمکنا شیئن حسن نو دا آسمان نا رزق رازی پر شکل دا باران کی آسمان نا رزق رازی پر شکل دا باران کی رزق باران نی دزمک درغونا کئی نو کئی ازمکی او بنیشتا کارزن اوشتی بیا باوڑای اوچی دی بیا ټیوبل وچی دي بیا نبان علی ټول وچی دي نو رزق پکم دا پیدا کیږي دیو جن الله تعالی او فی السماء رزقکم چې تاسو اصل رزق دا پاسمان کې اصل رزق دا هغه باندې رزق را کوز نشي زمکه بیا رزق نور کوي بنیاد کوم دا نه جوړیږي آلتنا ما لا یملک لهم د عبادت کے بغیر دا اللہ نا ما دا آغا شے چے اختیار نرے دوی دا پارا دا رزق ورکولو دا اسمانونا دزمکنا شے انسلک ونہم ولا یستطیعونا ادا داوی پا وسک نرے چے رزق ورکی دوتان چا رزق ورکولشی اللہ تعالیٰ نا علاوہ برسو چا رزق ورکولشی
فلا تضربوا لله الامثال، پس تاسو مه جوړوي د الله لپاره ایکوالز. امثال معنا ایکوالز، مساوي. تاسو مه جوړوي الله تعالی لپاره مساوي. ان الله يعلم، تاکي سره الله تعالی پوهیږي، وانتم لا تعلمون، او تاسو نه پوهیږئ. ضرب الله مثلا، او الله تعالی فرمایي چې دی خو وګوره یو الله تعالی دې چې قدرت لري په هر شی باندې، بل مخلوق دې ک الله ونه غوړي په هیڅ شی باندې قدرت نه لري. صحیح، مونږه قدم اخلو او ګرځو، صحیح، دا قدرت زمونږه ک الله را کړی. که اوس الله غوړي دا ځای باندې چې دا ځای نه او ته ته دا څنګه ها دا تاسو په اساس چې کله الله غوړي. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا، الله تعالی بیانې مثال د یو عبد د یو مری مملوکن چې د بل چا مملوکی لا يقدر على شيء، په هیڅ شی باندې قدرت نه لري، حتی چې د خپل ځانو مالک نه دی. د ځانو څوک مالک دی؟ مالک دی، اونر نو ماستر دی. یعنی مری چې دی کوي چې ماستر دی هغه مالک دی. دا سړی چې کم کسب کوي، بادار اختیار مند دی. دا مری چې دی په خپل اختیار باندې څه شي کوله که کولې شي د چې څومره څه ګټي هغه د چا ملکیت دی؟ د بازار. صحیح، لا يقدر على شيء، قدرت نه لري هیڅ شی باندې. نو دا یو شو. ومن او بل جانب تا کس رزقناو، چې ورکړې دې مونږه رزق من نا د جانب خپل رزقا حسنا، بهترین رزق وافر، فهو ينفق منه، اگر خرج کوي د دغنا سرا وجارا، سیکریټلی او اوپن، یعنی با اختیار دی. نو الله تعالی فرمایي یو جانب ته داسې بنده چې د خپل کسب مالک نه دی، او بل طرف ته داسې بنده چې هغه د هر شی مالک دی او هغه په خپل اختیار باندې هغه شی تقسیموي. اوس الله تعالی فرمایي چې هل یستون، آیا دوی برابر دي چې یو بل سره؟ قطعا الحمدلله، ټول تعریفونه الله تعالی لدی، بل اکثرهم لا يعلمون، خو مجارټي د خلکو خبره باندې نه پوي. نو دا الله تعالی موږ له مثال راکړه د پوهې لپاره چې په انسانانو کې دا دوه طبقه چې یو مریه دی چې د خپل کسب مالک نه دی، بل بادار دی چې هغه د هر څه د تصرفاتو مالک خپل مال په خپل خوخه باندې صرف کول شي. الله وایي هغه یو بل ایکول کېدی شي نه. نو پروردګار علم وایي زه چې د هر شی مالکم، ما سره د بوتان او د غیر الله څنګه برابر کېدی شي. مثال صحیح شي. اوس ورپسې بل مثال ورته چې وضرب الله، بیان الله تعالی مثال رجلین، مثال د دوه کسانو، احدهما ابکمو، چې یو دا وي ګونګا دی، ګونګا په خبرې نشي کولای. دا کوم سره چې فطري طور خبرې نشي کولای، د شنواب نه وګونه نه. صحیح، یو خدای ته چې سړي خبرې کولې او وروسته په چلو شو مفلوج شي یا فلج شي یا چلو شو، صحیح، دا وګونه ټیک وي. حکم سره چې فطري طور ګونګا پیدا شي دا وګونه نه، دا ټیکنیکل مسله ده. نو دا اب کم چې ده دا هغه چې فطري طور پیدایشي طور ګونګا ده، نو دا وګونه نشته. صحیح، نه خپل ما په ضمیر ایکسپرس کول شي، نه د بل څه خبر اوري. احدهما ابکمو، چې یو دا وې پیدایشي ګونګا ده، لا يقدر على شيء، چې قدرت نه لري په شی باندې، نه په وینا نه پاورېدو. په شی باندې معنا یعنی نه وینا کول شي او نه اورېدل کول شي. وهو کل على مولاه، اده بوج دې په ګاډي خپل باندې. تاسو بچي حکم وي ډېر تکلیف دې کار وي. الله تعالی څوک نه مبتلا کوي. بچي به د سړي ضرورت درګي، درځي کوم درځي ځکه چې غریب یعنی ادمور پلا په سمجھ کې نه راځي څه وایي. صحیح، نو دا مور غریبه د دې سترګونه د اختیار او شکر روان شي. کله پلارم کډیر جابر سره وي هغه چې د بچي دې کیفیت ته ګوري دا غم سره کې وشي شي الله. نو دی وجه الله وایي چې دې بوج وي، برډن وي. وهو کلونو دے بردنوی علا مولاو، پخپل گاڑین بانے سرپرس بانے، اینما یوجیو ککم جانب دے مکیل آیات بخیر دے حس خیر راوڑے نشی. ذکا خیر راوڑل خو یا بخپل سے ایکسپریس کے یا بدبل چا آوڑے. نو دے خپلم نشی ایکسپریس کو دے دبل چا عملہ نسا خیر براوڑی. هل یستوی ہوا، آیا برابر دیشی دغا گونگا ومن او آشخص یامر بالعدل، کہ اگا انجائن کئی نور خلقوں بالعدل. بالعدل مانا پا بیلنس زندگی بانے، عدل مانا
متوازنه زندګۍ باندې په خپل په زندگی بیلنس ته نور سو کوم گایډ کوي. نو الله تعالی فرمایي چې یو طالب ته داسې سره چې په خپل گایډ دی او نورم گایډ کوي او بل طرف ته دا ګونګي خدای وایي دې ډول برابر دي شي د دنیا په یو قانون کې او بیوقوف ته وړاندې ودرځي دا ډول برابر دي ایکول ابو نه ایکول څه کې دي شي دا یو د نورم گایډ دی دا ګونګي غریب په خپل پسند کیږي. صحیح. نو الله تعالی فرمایي او زما حیثیت د میا مر بالعدل د چنورم گایډ کو دا چې ما سره کوم شریکان نو کوي د حیثیت د پیدایشي ګونګاله نو دا ما سره څنګه برابر کړی. الله تعالی څه عجیب طریقې سره ساده خلق کوي. صرف لخن ساده خلق څومره ښه طریقه باندې ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم اجدا کوم سره په گایډنس دی او دې په نه غلار روان دی ولله غیب السماوات الله تعالی د پاره د الله ملکیت کی دی ټول پوشیده سيزونه د اسمانونو او د زمکه وما امر الساعه او ند معامله د قیامت الا کلمح البصر مگر پشان د رب دسترګو دیکھو ګور الله تعالی فرمای چې دنیا روانو او بیا د دنیا روانو لباس انسانان را ژوند کوم دا زماده پر سلنټي پروسیجر نه دا د نیم سیکنډ کار دی. صحیح. هغه زمونږه علاقه روانه په څوره سات بس په شپږ منټه کې دنیا ته شپږ منټه کې داسې دنیا تباہ کړې چې کړه اسمان لاندې غریبانان نشته حکومت له چل نور ټول دنیا ورمنډه کړې ټول دنیا له چل نور مړي پراته دي د سلیبر لاندې چل نور دي څنګه راو بس نن مې اخبار کې خلک لیونی شو شاک دومره زیات نن مې اخبار کې یو خبر مستم بالاکوټ یو خار لګا تباشه نه بالاکوټ کې یو سړی چې خزه مورې خورې رورې دو بچي د ملبې لاندې پراته دي. صحیح. او هغه داس نه ته درې ماشومان دي ورسره یو د شپږو میاشت سره بل د 2 کالو بل د 3 کالو دي او یو خوراک ورسره نو ماشومان ورته جړل ماشومان ورته جړل له خوراک د وجه ادا بالاکوټ کې د سر دریاب روان دي روان دي دریاب را دا غسړي زين دومره فل شو چې درې وړه ماشومان دریاب ته ورغلو. الله مو ساتي. وما امر الساعه او ندم عمل د قیامت الا کلمح البصر مگر پشان د رب دسترګو او هو اقرب یا دینهم زیات نږدې د دینهم کم ټایم کې الله تعالی دنیا والو لشي او دینه کم ټایم کې دنیا آباد ولشي. ان الله على كل شيء قدير تاکي سره الله تعالی پارس باندې قدرت لرونکی دی. والله او الله اخرجکم رایستلی تاسو پیدا کړی من بطون امهاتکم د خېټو د میندو تاسونا لا تعلمون شيئا تاسو نه پوهې دی په شی باندې اوس کله چې معصوم پیدا شو دې پس شي پوهې پس پوهې نه پوهې وجعل لكم السمع والله تعالی تاسو له درکړي دی وګنا والابصار سترګې والافئده او عقلنا والافئده معنا عقلنا افئده معنا اصل زړه او د عقل مرکز کوم دی بنیادی مرکز زړه دی. صحیح. دا زړه پاس کوي چرته دماغ ته. نو صلی الله تعالی فرمایي چې کله ته پیدا شې په هیڅ شی باندې نه پوي دی ما د لغوونه درکړي دي اورېدو لپاره سز دکړه کې په سبانه په وګونو باندې ما د سترګې درکړي دي لیدو لپاره سز دکړه کې په سبانه په سترګو باندې او ما د عقل درکړي دي په پوي لپاره سز دکړه کې په سبانه طاقت. الله تعالی وی دا دومره نه پوهه ماشوم چې د پوهه دی انداز ته رسول الله علکم تشکرون بیا خدای دې خو بس خدای شکریا خدا کو غنا لعلکم تشکرون دې د پاره تاسو شکر وکړئ. اولم یرو آیا خلق نګوري الکتر مارغان ہوتا مسخرات چې دې څنګه مسخر دي په جو سماء د اسمان په فضا کې مسخر دي معنا ان الله تعالی وایي ته مارغان ته ګوري نه چې لګیا دي وزر خدای فضا کې الوزي فضا کې الوزي بل ځای الله تعالی فرمایي چې اوس تاسو نه یو تاسو کوم چې د دې په فضا کې الوزي نو چې دا وزر دانی ولي کله مارغ چې کله وزر خدای نه دغه سینې ولې رواني نو الله تعالی وایي دای باعث ته چې په مکه را پریوزي او کنه چې دا داسې خدای نو دا باعث دی. صحیح. دا خو مختلف صورتونه دي دوه سری مختلف واقعي مونږ هم کنفیوز کړو په دې سوال کې کومګه وو چې دا دې دا وزر داسې خدای نه دی وجه د پریوتونه بچته پس مکه ته را پریوزي چې دا وزر الله تعالی وایي چې کله نه په دې بیا ولن را پریوزي. صحیح. او کته وایي چې نه دې څنګه را پریوزي دا وزر دا تمیغه نیولې دی وجه د پریوتونه محفوظ ده نو خدای وایي چې کله داسې خدای نه بیا
یو پکاره چې را پروته سوره ملک شیرشاه دا قرآن څه خوږې خبرې کوي کنه کوي آیت نمبر 19 ومکاتو اولم یراو الی الطیر آیا خلق ندی کتلی مرغان ہوتا فوقهم د پاسر دوی صوافات دیتا صوافات ہوئی سب سے تو وہی چنیت سیدھا صوافات چنیت نے ان کی دی وزر اخبرولا صوافات چنیت نے ان کی دی صلا وزر اخبرولا بس نہیں ہوئی وَيَقْبِضْنَا اور دا سے قبض کئیے خضائیے صحیح کہ اس اللہ تعالیٰ فرمائی چھے تو ورطا عقل اپلائی کا چھے دے دا کم شید وجل پریوتون بچ پاتے رہے چھے دا صوافات چھے نیغی نیونی دی وجل پریوزی نچے بیدا سے خضائی پکاوی سزمکی لرا غلے صحیح اور کتوائی چھے نسو دا وزر خضائی دی وجل پریوزی نچے وقتی نیغی نیولے نبیو پکاوی یو درام سرزمکی لرا غلے اللہ تعالیٰ فرمائی چھے الٹیمیٹ اینڈ دے سوال جواب دارے کہ ما یمسکہن الا الرحمن محفوظ نسات دویلر پریوتون مگر رحمان انہو بکل شیء بصیر دا اللہ تعالی ہر شے لواج کہ ان کے دے پاغے بانے پر نظر نہ مرکوز کری دی نو صلی اللہ تعالیٰ فرمائی کہ ایکچولی دیکھو گورا دا اس کو ٹیکنالوجی دینے جو ورد دا خبری پاسان ہو ذہن کی رازی دا خبری پاسان ہو ذہن کی رازی کلچ دوی دے سپیس تسلیم شٹل لے گی چې شٹل کله لېږي نو دا شٹل چې کله لانچ کوي صحیح نو د دې دوه طرفونو ته سره کېدلی دوه راکټونه لګېدلي صحیح او اکاؤنٹ ډاون چې شروع کی 5 4 3 2 1 اگنیشن نو درې واړه سيزونه all together ignition صحیح اوس دا شٹل خو روان شي خو دا غدواله کوم راکټونه چې دي دا بوستري نو دا دواړه بوسري دا کنسنټریټ کوي په هغه شکل باندې چې څو پورې هغه آربټ کني رسوله چې څو پورې هغه آربټ او کوم ځای د دغه راکټونو د دغه سنسر چې کوم کنسنټریټ ته غریزي هغه داغه له لغونه په دې او بیره درکې را کوي څنګه عبد الله خان دغه څه ده او صلی الله تعالی فرمایي چې دا ټول سيزونه دنیا کې کنټرول روانه ده زه په نظر ساتم زمانه نظر ریزي دي زمانه نظر ریزی دی چاہیے دا شروع دنیا کنٹرول ساتھ لیتا ایک لوگوں نے نظر پڑا تھا کہ آسمان پر بکرا پڑی تھی خبر دین کے مرغے کو اپنے آسمان پر بکرا پڑی تھی ساجبہ قیمتی سائنٹیفک خبر ہے خبر اور ذہن کرا کرنا دی وجہ ہوئی کہ انہو بکل شیء بصیر اللہ تعالیٰ ہر چیز تکتن کرے صحیح اس پر ہر شے بانے مساوی نہ کر دنیا پر ذرہ ذرہ بانے مساوی دی وجہ کو دنیا سموتلی روانہ دورہ نہیں کئی سموتلی روانہ اورانی کہ اے چې الله تعالی کله نظر داسې وزرا کی بس دنیا بیڑا وکړه ودن سیکنډ صحیح خبر ابي هغه سید داسې ده لکه بٹن چې بند کړو بس څنګه شي په څه کې الیکټریک بٹن آف کې وما اولم يروا واپس بل سبق علم يروا الى الطير آیا خلق ندی کتلی الى الطير مارغانو تا مسخرات چې څنګه مسخر دے پیجو السماء په فضا د بلندای کې سما معنا بلندا او بلندی او جو معنا فضا په بلندا فضا کې ما يمسكهن نسات دوی له پریوتون الا الله مگر الله ان فی ذلک تاکي سر پدې کې لا آیات نشانه دي لقوم عاقون پر یومنون چې ایمان راړي والله الله تعالی جعل لكم اللہ تعالیٰ پیدا کرے تاسو لا من بیوتکم سکنن پکورن استاسو کے سکنن آرام نو یو سړی لا چې خپل د خټو په جونګړه کې کم آرام ورزي دا ولد به ورزي هل په محل کې نه ورزي صحیح ده سفر خان تعالی چې په خپل بستر باندې چې کم سره ته مانوسه کم سره ته مانوسه دا خټو په جونګړه کې چې کم آرام تعالی ګرځي ته د قندهار په سارا کې اوسیدونکو سره هغه د خپل ټینک نه پاسوا او بوې ز ارکا پارک کې بشپته راکا د غستر نه پټیږي صحیح ځکه آی سره اونس لري هغه شی سره اونس لري داغه بیت سره هغه عادت نه دی الله تعالی فرمایي دام زما قانون دی چې ما یو سړي د فطرت داسې پیدا کړی د آرام په خپل بستر باندې خول دي
عبدالله اوس عبدالله چې سفر کوي نو پیسې هم ګټي او تاسو ته وکړه وای ذهني سکون ویلته خپل کور چې هر څنګه دی خدای او کبد دی زړه دې څنګه واټ چې هغه ته واپس کړي په خپل بستر او پریوته والله جعل لكم متنبی د عربي او شاعر دی متنبی د عربي لکه د مور رحمان بابا یا لکه فارسی کې مولانا روم متنبی عربي کې دغه مشهور شاعر دی هغه وای کم منزل فی الارض یألفه الفتى کم منزل فی الارض یألفه الفتى وحنینه ابدا لاول منزل وای ډیر دنیا وای ډیر شایسته ځایونه وای ځوان سره اسه یحوی بل دا ولې دا لوټ فکر شو کم منزل فی الارض یألفه الفتى هغه وای ځوان سره هغه لګي په دنیا کې ګرځي کنه ګرځي شیرټن کې او هیلټن کې فلان او فلان او فلان او امریکا کې هم خوا فرمایي وحنینه ابدا لاول منزلي په دې تنهایی کې د زړه आवाज هغه د قندهار د خاور کور چې کوم پیرد ورکوټواله تیر شوی هغه د زړه आवाज داګه د پاره په دې وجه فضل تخفعی ژوند تیری یا هم کال دو کال بعد بس زميره پوشکای یار وځم صحیح مونږ ته پوښتنه کو چې شیچا څه وي قندهار تر رسیدلې صحیح هغه ته پته ده چې قندهار کې سړک هم د ګرځېدو نشته کښته بچي صحیح ټوله کډی دي او خاورې دي او ګردونه دي خو وجه ورکوټواله د تشل زړه आवाज ده زړه आवाज ده چې اده پیدایش ځای ته بزم چې کوم ځای ما خړپوسه کولې تاسو خړپوسه وای ماشوم ها خړپوسه چې کوم ځای ما خړپوسه کولې او خاطر خړلې ما خطرونه سړي طبيعت جوړ شوی دی د دې وجه هغه طبيعت چې هغه وینې سره خپل شوی د ابتدایي کې او هټه راځي چې راشه والله جعل لكم الله تعالی پیدا کړی تاسو لا من بیوتکم فکورن استاسو کی سکنن آرام وجعل لکم او اللہ تعالی پیدا کرے تاز پارا من جلود الانعام د سرمنو د مواشیونا بیوتن کورونا نو ٹینٹونا آغا زمانہ کی لسنا جوڑے در التا خدا فیبرکس نو سنتیٹک فیبرکس وا زمانہ کی نو آغا زمانہ کی بٹین جوڑے در دو اوشت سرمنینا ٹینٹ با جوڑے در د میز یا د تاسو وزوای کی بيزوای وزا د اوزې د دیوښتونه نه د دې نه به ټوکر جوړه به هغه نه وسو جوړه ده ټانک به جوړه خیمه الله تعالی فرمایي چې د مواشیو د سرمنو ولا تاسو له کورونه جوړ کړی دي ها څور دوی ګرځي تا کوشانه او وجعل لكم الله تعالی پیدا کړی تاسو لا من جلود الانعام د مواشیو د سرمنونا بیوتن خیمه تستخفونها چې تاسو اسانو چتویدا یوم ځانکم چې په کوم ورځ باندې کوچ کوي او تل کوي الله تعالی وایي بس دا سه پورټیبل کور دی سره کوچان بلته ډیر دي دا سه پورټیبل کور دی یې چې اراده کوي سار بدو بس سار مانځه راکته سره راپورټ کې دوه څه پازې کېږي الله تعالی دا څه کورونه مې جوړ کړی دي تاسو چې ډېر آثار وشته وای تستخفونه معنا آثار وشته وای کرین ولوم نه پکار ها مبلغ تستخفونا چې تاسو آسان چته وای یوم ځانکم پرواز دروانه دوست تاسو ځوان معنا ها ډیپارټینګ و یوم اقامتکم اپرز دسته تاسو بس آسان کار خوش نه بیا سره را دغه کیو سلور معجزه ټکیو سرمنتها برسای هغه له وتر ویرا نه دنا ها و چای په کې وسو کې بس کور جوړ چې لاس منټه کې وسو کې او چای په کې ومن اصوافها اد وړای د لیمبنا اصواف صوف د لیمب دی اول کوي ومن اصوافها تاسو لیمب تاسو وای سو اچھا مونږ په څه چې ویني دی مې نرچې وی هغه تاسو وای د مېز نر د ګوټ نرچې وی هغه تاسو وای او د تاسو د لیمب چې دی نو د ها هغه تاسو وای ماده ته مونږ دې ماده ته ګډ وایو او دې میل ته ګډ وایو چې دا ماده ته بوزا وایو بلکې اوسګړ وایو ها مونږ هغه ته بيزا وایو هغه تاسو وایو ومن اصوافها ادوړای د لیمبنا واو بارها اد پشم دوشانونا واشعارها اد وشتانو د میزنا د تاسو لپاره پیدا کړی دی اساسن سامان نو خلقنا صدر جوړی
कपड़े की जोड़ई, स्वेटर की जोड़ई, कारपेटना की जोड़ई, सही असासन सामान व मतागन और एंटरटेनमेंट इलाक़ीन तरियो फिक्स टाइम पूरे सही नोस मुंगे चतल तो दगतल सुदे रास मास्ता अवल तकलीकली पेवर लैम वूल मुंगो दा स्वेटर बागलो सही हालांकि द सिंथेटिक फैब्रिक्स दागे और शायद गोया मुमकिन है बजाय शाइस्ता करी बहुत आता आगा वार नशी दर कोले कम से दा लैम वाला रखई ओ बल चते चाहता हुआ है दाचे दे दा दे इटाली जोड़ दे वूल ले पसोदे रखते सरे विदा पियो निसल डालो बाने रखते हालांकि आगा से द सिंथेटिक फैब्रिक प्लस डालो पर मिलावश सैयदना अल्लाह ताला फरमाई वो मतागन एंटरटेनमेंट दे वो मतागन और एंजॉयमेंट इलाक़ीन तरियो फिक्स टाइम पूरे वल्लाह अल्लाह ताला जाल लकुम पैदा करे ता ज़पारा मिम्मा खलका पागशैन के चुखदाय पैदा करे ज़िलाल शेल्टर्स ज़िलाल माना शेल्टर असक वही साये था सदा साया था दिल तक माना था शेल्टर वजाल लकुम अपैदा करे ता ज़पारा मिनल जिबाले पकड़ो के अकनान तासाने अकनान तास्ताखाना हुआ हाँ वजाल लकुम अपैदा करे अल्लाह ताला पारा सराबीला गारमेंट्स सराबील माना दो शैन यो सराबील भी तमिस्त सराबील हुई और देता सराबील हुई तमिस्त सोई सराबील और देता सराबील बस नबी और वो फर्क थे वजाल लकुम अल्लाह ताला पैदा करे ताज़पारा सराबीला कमीसुना नजर मुराद ड्रेस थे सिर्फ कमीसुना ना ड्रेसुना तकीकुमुल हर्रा कि बचकई तासु द गरमायना नोज द अरबों का सहराओं की यखनी दुमरा नवा लग गर्मी ची बोंदी वजह अल्लाह ताला द गरमाई से करोगा सराबील तकीकुमुल हर्रा कि बचकई तासु गरमायना व सराबीला असनू कमीसुना तकीकुम पासकुम कि बचकई तासु पजम्स तासु के नमुंगो तस्गर वाइनो तस्वर सोच नगम कमीस भी कोट आयरन कोट होगा था कज़ालिका दगरंगे युतिम्मु नेमतहु अलैकुम अल्लाह ताला पूरा कई नेमत पलता सुबान ले लअल्लकुम तुस्लिमून देर पारा कि तासु टोटली सरेंडर से अल्लाह ताला था फ़इन तवल्लु अल्लाह ताला फरमाई दा दुमरा नेमतुना दाव को खुरूजी तमाम जिक्र करामो टोटली खुदा से सरेंडर से उर्दू की मंगवायु कि जिसका काए तो फिर उसी का गुण गाए चिले चापरे दागा संदले वाया चिले चापरे दागा तारीफ न कहो रोसमुन खुरूद चा अल्लाह टोल अल्लाह ताला चला टोल जिक्र कर दामुला सोगरा गई अल्लाह ताला वही पकारे ता टोटली मां तो सरेंडर से सही न तो कल योदा सरेंडर की कल बल सरेंडर की बाबा अब्दुर्रहमान सो वे सदपुत व तसजदा सौ दुनिया था मुंगे लेके दुनिया तो सजदे को अब सो वही सदपुत व तसजदा और दुनिया था बुत परस्ती परिस्तार दी दुनिया बाबा डर की मत सदा बुत व तसजदा सौ दुनिया था बुत परस्ती पर कम जाए कि मुंगा द दुनिया अटैचमेंट ला द खुदा पे हुक्म बाने प्रायोरिटी वर्क ला दा मुतरादिफ दे कि मुंग दुनिया तो सजदा उकरा मुंग सो नो वही कि सदा बुत व तस उसके हिंदू लग जा दे मुशरिक बुत तसजदा के ना मुशरिक शो ताकम द खुदा दिन पर को दुनिया द पारा तम दुनिया तो सजदा उकरा तो सबमिशन चाहता हो दुनिया तो खुदा पे जाबा न शक में यकीनन फ़इन तवल्लौ उसका तासु मुखबर दो दे खुदा दे सरेंडर के दो ना फ़इन नमानो खबर दाना ओ पैगंबरा अगले कस्ता जिम्मेदारी दाल बदागुल मुबीन क्लियर कट मैसेज वर्क ता मैसेज वर्क यस दैट्स नॉट योर ड्यूटी टू कन्वर्ट पीपल मेरे पैगंबर ड्यूटी हो द पैगंबर अलैहिस्सलाम ड्यूटी सवा टू कन्वे द मैसेज नॉट टू कन्वर्ट पीपल कि मैसेज वर्क कन्वे का द पैगंबर दा ड्यूटी हो हर चेंज कैसे अल्लाह यारिफून नेमत अल्लाह दा खलक पीजनी दा अल्लाह नेमत पता दौरता खुसुम युनकिरूनहा ब्याउन दागेना इनकार कई वाक्सरो मुल्काफिरून अद दुई मजारती काफिरान दी व यौम नबअसु अवागरस के मुंग बरा पोर्दकु मिन कुल्ल उम्मतिन दा हर उम्मत ना शहीदन यौ गवा न पैगंबर दा हर उम्मत बदागी खिलाफ गवाही कई चीजी माँ हुए पैगाम रसोलो दुई न दे मनले नुचे खुदा काजीरी और पैगंबर को बंदा गवाशी मखलूक को बेड़ा कर करा है
ثم لا يؤذن للذین کفروا بیا برخصتی نشور کول آکسان د کافران شوی دي ولا هم یستعتبون ان بدویتا واپس دتلو قوت ورکول ځکه دنیا ته بیا واپس تل خوشتنه ولا هم یستعتبون نه بد واپس لو قوت ورکول شي وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ أَكَلَتْ يُومِنِا كَسَانْ چه ظلم کرده عذاب وینی فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ نبدا عذاب اسفکولش دوینا وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ انا بدویل ٹائم ورکولش باقی که بیا ریسس پکیم نشتا صحیح انٹرول پکی وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ مانا دانا چه که بریک نشتا اللہ تعالیٰ فرمائی بس عذاب دے ننو کو پاگی کی ڈگری کمی کی چو سے 1875 پر آوانا لیکن سوکا کتے کا اللہ تعالیٰ پر فرمایا خففانو ملعذاب اگر بالکل فلیٹ ریٹ تھے اچھا دے اگر فلیٹ ریٹ تھے اگر پر یو شان چلی گی نمبر 2 ذہن کی راضی ممکن دا کلخ وہ بریک رکھے دا لنچ بریک تھے اللہ تعالیٰ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ بریک پر کیوں نشتا 24/7 دے اچھا دے 24/7 دے وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَكَلَتْ يُومِنَا كَسَانْ چه شرک کرده شرکاءهم خپل معبودانو یعنی قالون دویبوی ربنا او رب زمونگا هؤلاء شرکاؤنا داغ خدایان زمونگا دی آغا کننا ندعو من دونکا چه مونگا دویتا آوازون کول دا مشکلات دا فکول پارا بغیرستانا صحیح یعنی دا با یو ایکسکیوز پیش گئی ذکر دا بوتان دا بوتان اصل کی بوتان نه دي دا خو د سپاور فل شی شکل جوړ کړی دی څه کړی اوس چې چا په ځین کې دا د سنیک ډیر پاورفل شی دی ځکه خو معمولی غا خو لګي او سړی مړ کی صحیح نغې د سنیک بعد سره تخیلات دي کنه د چا ځین کې دا دي چې او دا منظره دا ډیر قوت والا شی دی نو داغه د قوت نه متاثر شو چې داغه شکل جوړ کړي د غټینه او غته سجده شروع کړه د چا په ځین کې دادی فلانه دې بزرګو خدای ته دې نږدې و نو دا شکل جوړ کړ او غته سجده شروع کړه دا د سپریچوال قوت نه دوره متاثر شو چې هغه د خدای شریک کړ هغه څوک د خدای شریک نو دغه ټول بوتان او د مورتی دا به ولاري صحیح یا د ابو یا ایکچوال شی لکه مار چې چا د مار عبادت کو نظره چې چا د نظری عبادت کو عیسی علیہ السلام چې چا د عبادت کو جی بل معبود چې چا د عبادت کو نو کافران به خدای دا زمونږه خدایان چې مستانه علاوه د عبادت کو فالقوا الیهم القول اغوی برا واپس کی دوی تا القول خبره یعنی به جواب ورکړي سو ام عبودان سبوی ورطا انکم لکاذبون چه تاسو دروژن لی والقو الاللہ یوم ایذن السلام اپا دا ورزبان لی دوی بڑوان دے کئی اللہ تعالیٰ تا سبمیشن چه او اللہ مونگا ٹوٹلی سبمیشن کرو مونگا ٹوٹلی وضل غنو احیر بچ دوینا آغا خبر کانو یفترون چه دی دزانا جوڑو لے اللذین کسان کفرو چه کافران شوی دی وصدو عن سبیل اللہ امن کری دی خلق دلار دا اللانا زدناهم غذابا من با اضافہ کو دوی لغذاب فوق العذاب دا پاس دا عذاب بما کانو یفسدون دا دی وجی چه دی فساد خورو پزمکہ دا خدای دا دنیا دا طول نلوی فساد دا شرک او کفر کول صحیح دویم نمبر فساد دے گناہونه کول او بیا د فساد مختلف شکلونه دي د فساد ويوم نبعث او هغه ورځ چې مونږ برا پورته کو په کل امت پر امت شهیدا یو گواه غلیم په دوی باندې من انفسهم د ځانونو دوی د دوی پیغمبر وي او بیا دوی نمبر د دوی ارګنز وي یو بل دوی په د هر امت پیغمبر به گواہی دار خلاف او دیم نو هغه پیغمبر به گواہی د امت خلاف اجتماعي د امت خلاف کلیکټیولی څنګه کلیکټیولی او د هر انډیویډوال خلاف به گواہی د خپل ارګنز او سورہ یاسین وجئنا بکا شہیدن علی ہؤلاء اراب ولتا شہیدن گواہ علی ہؤلاء پدی امت بانے و پیغمبرا ونزلنا علیک الکتاب دیو جو پیغمبر علیہ السلام فرمائی ابن مسعود سے وہی چیز جمعہ ترالم مسجد تماس خطن نباد پیغمبر علیہ السلام ناستو ویماتے ہوئے ابن مسعود لگ قرآن تلاوت کا میما سورہ نساء شروع کا چکل دے آیت تورت ادم چی فکیف اذا جئنا من کل امت بشہید پیغمبر تصور کا چې د هر امت خلاف داغه پیغمبر گوايون کی
چې ما میسج کنوي کړی دی ما صحیح رسول دی دین دې منلې وجئنا بك على هؤلاء شهيدا ردی امت په کافرانو او منکرانو باندې تا گواه پېښو تو به تورې گواه خدای باندې گواہی کې چې دا یو کافر د کفر کړی دی دا بل ګناهګار دی میجر سنز کول زما قانون یا زما پیغام په عمل کړی دی نو چې خدای قاضي او پیغمبر گواہی کوي ګرځ خو لازمي دی ګرځ نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ابن مسعود سے ته ابن مسعود حسب کرام بس دغه ډیر دی بس دغه ډیر دی ابن مسعود سے وای د جمعش په ډیر وګدا زوم په مسجد کې ناستم پیغمبر علیه السلام کینه ناستې شه بس هغه پاسې دو ټول شپه جړېدو یو دیوال نه بل دیوال ته هغه دیوال نه هغه دیوال ته دا آیت په تلاوت کو فكيف اذا جئنا من كل امه بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا ورپسې به او اشهد عليهم فتعذبهم والله زبدوی باندې گواہی کوم بیا به ته جهنم ته ورځي زبدوی باندې گواہی کو بیا به ته جهنم ته ورځي نو پیغمبر اسلام په پټرک ته وچړل حتی چې سار کېدو د پیغمبر علیه السلام سینې نه صرف د زبیرګي आवाज راوته زبیرګي وایي تاسو نه داسې وجه او یعنی د جواب قوت ختم شه د زبیرګي आवाज راوته صحیح نو علامه څه کوي علامه ها چې تو غني یاد دې چې تو غني اظهر دو عالم الفقير چاته وای الله دا چې تو غني اظهر دو عالم الفقير روز محشر عذر هاي ملفظیر چې د قیامت پر ورځ تبارک او الله دا ګناه دې کړې دي زبان جی معاف وکا ځکه دا خو څه نشي چې نه ملي کوي ځکه په کیسټ روان دي چلیږي لایو کیسټ روان دي څه روان دي لایو کیسټ روان دي تب ځان دي نه او دا تیار ہوا ایسو نو او دور کلیئر پکچر روان دي تو غنی اظہر دو عالم من فقیر روز محشر عذر ہائے من پذیر اور گر تمہیں بینی حسابم ناگزیر گر تمہیں بینی حسابم ناگزیر از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر اگوئی چکہ بیان اکاؤنٹیبلٹی کے نو ماتا نتیجہ معلوم ہے چی جہنم ترزم زمان وجہ پیغمبر علیہ السلام جاڑی خدای زما اکاؤنٹیبلٹی چکے دا پیغمبر دا نظر نہ پناو کی چې زما د وجه غو نه جاړي نو الله تعالی فرمای چې و یوم نبعثو هغه ورځ چې مونږ به پورته کو پار امت کې شهیدن یو گواه دوی باندې من انفسهم د ځانونو دوی نه وجئنا بک رب ولتا شهیدن علی هؤلاء گواه په دې کسانو ونزلنا علیک الکتاب انازل کړل مونږ باندې کتاب ته بیان مکمل بیان لكل شیء د هر ضروری ایشو د پاره وهدن هدایت ورحمتا او رحمت وبشرى للمسلمين وبشارة مسلمانان ذپارا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسول محمد وعلى وصحبه اجمعين اللهم ربنا ارحمنا بالقرآن اللهم ذكرنا من القرآن ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا واذكرنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار فالله خير الحافظ